عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی کل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کیگی وی ما ته او فرمایل بچی دی خوراشا وی زرالم وی ما ورته وی بابا جانا وی ما ته او فرمایل بچی زما چې کم خپل میراث دی اوس امیر المؤمنین 2 کال او څو میاشتې پاتې شوی وی زما خپل میراث چې دی بچی زما د میراث به تقسیم کوي خو 3 رونه دي ستاسو او تاسو 3 خویندې وی ما ورته عرض وکړ چې بابا جانا مونږ خو 2 خویندې یو زه عایشه رضی الله تعالی عنها یو اسماء رضی الله تعالی عنها زمونږ 3 خویند خو نشته وی شاید که الله لور درکړه اسماء بنت غمیس رضی الله تعالی عنها دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیبي وه وی د هغې خېټه د که بچی پیدا شو د هغې سم د په میراث کې بیا چې پیدا شوه لور پیدا شوه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفات شوی دی نو ام کلثوم رضی الله تعالی عنها نوم یې دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه 4 ودونه کړي او لور ته یې چې وفات شوی هغه لور ته یې حصه مقرره کړې وه چې بچی ګوره په میراث کې حصه ورکړه ای مسلمانه ته خپلې لور ته میراث کې حصه ورکړې لږ سوچ وکړه خپلې لور ته میراث کې حصه ورکړې خپلې خور ته میراث کې حصه ورکړې د دې تپوس به نه کېږي مسلمانه په تشې خولې مه وایه چې ما ورته ما ته یې معاف کړی په دې عمر کې سپین ږیري به ډېر ناست دي مشران به ډېر ناست دي ما په دې 36 یا 37 سال کې ما خپلې زندګۍ کې نه دي اورېدلي چې زوی راپاڅېدلی او پلار ته یې ویلي ما دله میراث معاف کړی تاسو اورېدلي دي او لور هر څوک وایي لور ما ته معاف کړی کښېنه معاف کړی نه ور کښېنه ولې بل زومګي ته دی میراث ځي ځکه یې نه ورکړې د دې تپوس به نه کېږي